أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نن زمون د تقریر موضوع ده ښځه به د خاوند د مال حفاظت کوي. په ښځه باندې د خپل خاوند یو حق دا هم دی چې هغه به د خاوند د مال حفاظت کوي، څنګه چې الله تعالی په قرآن مجید کې په سورة نساء آیات نمبر 34 کې فرمایي: فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. پس نیکان زنانا تابعداري کوونکي دي، یعنی د الله تعالی او د رسول او د خاوند ساتنه کوونکي دي، یعنی د مال او د ځان په وخت د غایب والی د خاوند کې. په دې وجه چې الله تعالی د دوی ساتنه کړې ده. او د دې آیات لاندې مفسرین لیکي چې کله د یوې دیندارې زنانه خاوند د کور نه غایب وي، نو دا زنانه د هغه د مال حفاظت کوي په ناروا کارونو کې، او دغه شان یې بې ځایه نه لګوي، بلکې د ضرورت مطابق د خاوند په اجازت سره خرج کوي. او د دې تاکید د حدیث نه هم معلومیږي. حدیث کې راغلی دی: ان عبدالله ابن سلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: خیر النساء تسرک اذا ابصرت وتطوعك اذا امرت وتحفظ غیبتك فی نفسها ومالک. د عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: غوره د زنانو نه هغه ده چې تا خوشاله کړي کله چې ورته وګوري، او ستا تابعداري کوي کله چې ورته ته حکم وکړي، او حفاظت کوي په وخت د غایب ستا کې د خپل ځان او د مال. دا یعنی چې کله د دې زنانه خاوند کور نه وي، نو دا به د خپل مال او د ځان حفاظت کوي. دا بل حدیث را روان دی چې د خاوند د اجازت نه بغیر مال به نه لګوي. د خپل خاوند مال به د هغه د اجازت نه بغیر نه خرج کوي. حدیث کې راځي: ان ابي امامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. امام الباهلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: ما د امام امامہ الباهلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه
په خطبې د حجت الوداع کې اورېدلي دي چې فرمایلي دي یوه ښځه به د خپل خاوند د کور نه هېڅ څه شی نه خرج کوي مګر د هغه په اجازت سره. وویل شو ای د الله رسوله خوراک هم نه؟ هغه وفرمایل هغه خو زموږ د غوره مالونو نه دی، یعنی خوراک به هم د خاوند په اجازت سره خرج کوي. دا بل حدیث را روان دی عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لا يجور لامرأة عطویة الا باذن زوجها. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي جایز نه دی یوې ښځې لره چې څه ورکړي یعنی د خپل خاوند د مال نه مګر د خپل خاوند په اجازه سره. البته که چېرې خاوند بخیل وي او ښځې او بچو لا خرچه نه ورکوي نو دې ښځې ته د خپل خاوند د مال نه په پټه د دومره څه اخیستلو اجازه شته چې څومره چې د هغې د شریعت په حدودو کې دننه ضرورت پوره کېږي. حدیث کې راځي عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت هند ام معاویة لرسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت ته چې ام معاویه هندی رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا فرمایل چې یقینا ابو سفیان یو هرسناک بخیل دی، نو آیا په ما باندې څه ګناه شته که چېرې زه د هغه د مال نه په پټه څه اخلم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته او ستا بچي ترې په ښې طریقې سره دومره اخلی چې تا ته کافي او پوره کېږي. یو مخکې تعرض او د هغې جواب چې هغه په دغه ذکر کې را روان دی، یعنی د دې مذکوره روایاتو نه معلومیږي چې ښځې لره د خپل خاوند په مال کې هیڅ اختیار نشته، یعنی د هغه اجازت نه بغیر هیڅ څیز نشي خرج کولی. حالانکه په روایت د عائشې رضی الله تعالی عنها کې راځي ان عائشة رضی الله تعالی عنهما ان عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی کله چې یوه ښځه بې د ضایع کولو نه د خپل خاوند د کور نه څه خوراک ورکړي نو هغې ته به د خرج کولو د وجې نه ثواب ملاویږي او د هغې خاوند ته به د ګټلو د وجې نه ثواب ملاویږي او خزانچي ته به هم د هغې هومره او په دوی کې یو تن د بل د اجر او ثواب نه څه نشي کمولی. اوس که چېرې څوک دا وایي چې پاتې شو احادیثو کې منع راغلې وه د خاوند د مال د خرج کولو نه
او د عائشې رضی الله تعالی عنها د روایت نه اجازت معلومیږي، نو د جواب بسوي. نو جواب د دې اعتراض دا د اجازت په دوه قسمه دی: صریح او ښکارا اجازت، عرفي او رواجي اجازت، یعنی سوالګر لا د ډوډۍ وغیره ورکول یا نورا داسې څه خرچه ورکول چې کوم د عام عادت او رواج مطابق وي، نو په هغې کې د خاوند نه د اجازت غوښتلو ضرورت نشته. کوم روایاتو کې چې منع راغلی ده، نو هغه حمل ده په صریح او ښکارا اجازت باندې، او روایت عائشہ رضی الله تعالی عنها وغیرہ حمل دی چې عرفي او رواجي اجازت باندې، یعنی فقیر لا کروټای ورکوي وي نو د خاوند د اجازت اخیستو ضرورت نشته. الله تعالی دې موږ د قرآن او په حدیث باندې په لاره روان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.